لکه دا سیټ ته تاسو ګورئ که نه د قرآن عظیم الشان دغه آیاتونه لیکلی کېږي په لاس باندې، بختور لاسونه دي. قرآن لیکي. قرآن کم کتاب دی؟ نور خو پرېږده که نه، خو د قرآن دپاره دوه خبرې چې دي دا ډېر لوی حیثیت او ډېر لوی عظمت لري. قرآن ټول د عظمتونو او برکتونو نه ډک کتاب دی. اولنۍ خبره ده چې دا کلام الله دی، د الله رب العزت خبرې دي، زمونږ او ستاسو د خالق مالک ذات د هغه خبرې دي. دویم دا چې دا په امام الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. نو دغه کتاب الله رب العزت مونږ او تاسو ته راکړی دی، زمونږ او ستاسو کتاب دی چې مونږ او تاسو د الله څومره شکرونه ادا کړو که نه دا ډېر به کم وي. که مونږ او تاسو شپه ورځ دغه 24 ساعته چې کومه زندګي ده که نه، چې دا مونږ او تاسو الله ته په قیام او په سجده او په قاعده باندې او په عبادتونو کې دغه 24 ګنټې زندګي مونږ خپله تیرم کو، بیا به هم مونږ صرف دغه شکریه د الله پوره او ادا نه کو چې الله رب العزت مونږ ته قرآن غونته کې کتاب راکړی دی. خو نن مونږ او تاسو د قرآن عظیم الشان په موجودګۍ کې د قرآن غونته کې عظیم کتاب او یو بهترین طرز زندگی، نظام معیشت چې د الله رب العزت مونږ ته د قرآن په ذریعه باندې را لګلی، مونږ د هغې نه لګیا یو هټ کر لګیا یو او قرآن هم شاته غورځولی دی. قرآن صرف د قسم دپاره بس مونږ پرېښی دی. خو دغه آیاتونو کې دا چې کوم لیکي ښه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. په دې کې الله رب العزت چې دی د خپل بنده ته تنبیه او خبرداری ورکوي چې ای انسانه هغه کوم څیز دی چې هغه ته د خپل رب نه غافله کړې، د خپل رب نه ته غافله کړې، د هغه رب نه کم رب نه الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. آیاتونو کې الله رب العزت انسان ته خپل اصلیت ورښکاره کوي چې ګوره کم رب چې ته پیدا کړي چې ته هیڅ هم نه وې، تا ته هغې رب وجود درکو، جسم یې درکو، یو